کړې وې کومې وعدې موږ سره کړې وې زه به تاسو له نوی پاکستان جوړوم نوی پاکستان خو موږ تباه برباد کړو داسې نوی پاکستان دی پوه شول ته راشه د غوړو ګوتې په 200 ده د وړو ګوتې په 1400 ده دا د نواز شریف په وخت کې 500 وه اوس ولې دونه ګرانه دونه ولې چپ شول ولې لاړل اوس په بازار کې موږ په ټرکونو پسې ګرځو او په سرکارونو پسې ګرځو هغه هم د خوراک نه دي اوټ مې ډېره ورکړې 1400 سوټه مې ولې ورکړي دي د خپل کور نه مې 1400 سوټه ولې ورکړي دي زه جاړم په دې باندې چې دله ما 1400 سوټه ورکړي دي قسم په خدای چې 1400 نو خپه خو دا به چې دې هلته وګوره دې غوړو ته وګوره دې چینو ته اوس مې دلته چیني اخیستل وي په 100 روپۍ کیلو په 100 روپۍ چیني هغه وخت کې اوس په شپږ شلي ما خو یو راته په 100 وي چا وی چې غل دی موږ خو نه دي ویلې عمران خان وایي که موږ خو نه دي ویلې عمران خان له موږ ورکړی نو په دې وجه موږ ورکړی چې دې نوي سړی و دې به موږ له پاکستان ښه کړي دا خو نوي سړی په دې باندې موږ ته لوټونه ورکړي چې دوی تاسو نوی پاکستان جوړوم پاکستان یې له تباه برباد کړ که څه جوړ کړل دا انصاف دی چې موږ دا ټول موږ په دې لپاره خو نه یې ورکړی چې ته به موږ دا لوبې کوه پوه شولې نو غلو نو موږ سره خو امداد غل خو غلو نو هغه په خیال کې به غلو موږ له خو ګوره په 6 روپۍ موږ دا غوړو ګوتې اخېسته په 800 روپۍ موږ د غوړو بوره اخېسته په 300 روپۍ باندې موږ چینی اخېستل دړی پوه شولې 5 کیلو او نن راشه کیلو په 500 روپۍ دړی چینی د انصاف دی نو خو مې نو لیدلې که نه لیدلې مې نو که نه د دې خو مخکې هغوی حکومت کړی دی که نه د ایوب خان نه چې راوالې که نه د ایوب خان نه یا د زیانګ بټون به پسې راغی خو داسې حکومت موږ نه دي لیدلی لکه دا اوس چې دی زه دا وایم چې ډېرو غلو پسې یو صحیح روغ انسان راغلی خو لږ وخت والا ورکول پکار دي په 2 کاله کې دا موږ نه ټیکېږي دا را 8 کالو چقړ دی ټول غلو راغلي اوسه پورې پاکستان یې لوټ کړی دی موږ باندې څونه قرضه راغلې ده دا وړو چیني چېرته لاړل خو دا دې غلو پټ کړي دي اوس یې دوی ولې د بار نه راغواړي د دې لپاره چې دا بحران ختم شي او دا مهنګایي به دې سره راکمه شي او عمران خان روغ انسان دی روغ کرپ نه دی 2 کاله مخکې چې کوم دی خو هر څه ښه ډېر تېرو اوس هم ښه ډېر دي خو دوی ذخیره اندوزي کړې ده عمدې غلو دا نواز شریف غلو زرداري غلو هغه په سند کې د عمران خان حکومت نشته چیني وړو هلته پټوي همدغه خلک یې وړو که نه داخله هغوی کسانو غلي ډېر دي پاکستان کې او ساز لږ دي او دوی ورته یوازې دي ښه همدا فیصلې د وړو او د چینو دا فیصلې په سپریم کورټ کې پرتې دي څوک په ایکشن نه لي زموږ عدالتونه کمزوري دي ابه څوک راولي چې عدالت اډرو کې دوی بیا راولي نواز شریف څوک راوستی شي زما پارټي پرېږده زه د حق خبره کوم عمران خان کرپ دی که نه دی نه دی عمران خان ځان له څه جوړوي د هغه بچي دلته دي هغې په دې نظر ګورو چې موږ دله به لږ ټایم ورکوو 15 کاله پورې دې راغلي دي دومره ټیم او 2 کاله ولا ورکړل مرګري مرګري اټي پاټي با خو ور سره بکې خو دومره د عوام حکومت هم نه دومره د عوام ته هم پکار دي قتل پکار دي چې 100 روپۍ ترول شو په 200 روپۍ به مغشتل چې 500 د لواله مرګري دا هو د اټو پاټو خبرې نه دي کنه چې د عوام ته قتل پکار دي څومره حالات خراب شو په 100 روپۍ باندې تروله ده چینی په 110 روپۍ په 50 روپۍ ملاوېدل مرګري اټي پاټي به تلری کو خپل د غریب خلکو ته ځان ته وګورو چا له مرګري ته اخلي ستابه اثر سوخي ستابه اټي پاټي وی طالب درکې مال چا راکړل اے مرګري تاسو له چا 500 درکړل 500 درکې تاسو له څوک
اے مرگری 800 کا ملے گا تو ان لوگوں کو ملے گا، عوام کو نہیں ملے گا، عوام کو نہیں، ان لوگوں کو ملے گا، کارکنوں کو. اور 2 سال میں چل ہم اس سے پورا حکومت نہیں سیدھا مانگتے ہیں، لیکن یہ مہنگائی تو سیدھا کرے 2 سال میں نا. مونگا مرگری دا چا دا پارٹیم دیو نه دا نواز شریفو نه دا نیشنل پارٹی دا خدای خاطرو کې در عوامو خیالو ساته په 1400 روپے باندې تروړه دا مونږ دا ټوپاټو خبره نه کوو، مونږ دا خپل د ځان خبره کوو. دا خدای خاطرو کې کو را روان زله وټاخلې نو دا ټیم دی، دا موقع ده چې 2 کاله ظلم وکړو، خیر دی. دا باقي اوس د عوامو له خیالو ساته کم ظلم شروع په کومه طریقه تا تاڼې خبره سمه نکړه، تا دا کلي ولس خبره سمه نکړه، تا دا ریټ خبره سمه نکړه. دا عوامو سره کمې خبرې کړې دي. زمونږ د پاټو خبرې نه کوو، په ایماندارۍ کو د پاټو خبره کوو. یاره یقین وساته زه د میډیا یا د اخبار یا له ټي وي د دې نه هېڅ نه نه خبر، صرف په دې خبر یم، د ریټ نه خبر یم چې نشو اخیستی. پر 1400 روپۍ یا چینی دا غوړي دا کم سیزونه په زرګو دا مارکیټ دی. وګوره ټول د عوام ولاړ دي، دا دوی نه تپوس وکړې نو د خدای خاطر وکړې، لږه ګزاره وکړه، لږه خیر دی. ته وایې چې نواز شریف غل دی، ټیک ته غل به او به یاره زمونږ دپاره غل خو یار مونږ نه پارټي نه وایو چې زه د نواز شریف حمایت کوم، هغه هم د خدای په بالا پسې کې، خو زه دا خبره کوم چې هغه عمقه غل مونږ له خو یار دا تا چې کوم ظلم شروع کړی نو دا خو زه ووایم چې خو تا خدای معاف کړي، دا عوام تا معاف کړي یار. بالکل دغه سي کلا کله به ارزان کی زه خو ویم چې او کی نو یقین ساته چې بیا به وټ درکو. ہمیں نوٹس کے بارے میں یہ بتا دیجیے 3 دن 5 دن مہینہ 2 سال 3 سال کل سے کام شروع ہوگا نا؟ کل سے کام شروع ہوگا تو 1 سال چلے گا کہ 2 سال چلے گا؟ مرګري زه خدا خبره کومه کو اوټو دا ټول مرګري ولال دي، کو تا دا سبانه نه د شپږاتو لس ورځې پس هم تا دا شی ارزان کو نو دا غریب ټول عوام چې دي زه سره زه به تاله وټ درکم. خو ته خو که کنه تا خو 2 کاله وکړل مسلمانه، تا په یوه میاشت کې 3 ځله 4 ځله بجلي ګرانه کړه او دومره ګرانه کړه چې په 72 سالو کې 3 روپۍ یونټ ګران شوی دی. 3 روپۍ یونټ ګران شوی دی په 72 سالو کې، او تا په یو میاشت کې اقمره ګران کړل. نوے پاکستان جوڑ کا زمنګ مساله بال الله لکېږي د غریبانو چې دلته کارخانې جوړې کړي، موږ سړکونه ښه کوو، موږ مطلب دغه ښه کوو، په موټر خو زموږ نشته، موږ په پول هم تللی شو پوه شوې. او ډېر دا داسې مشران چې هغه شته کارخانې ته لاړې پنجاب ته. اوس مې وړو تیلی واخېسته په 1500، وزن یې 18 کیلو. دا به موږ څه کوو یاره، موږ غریبي ده. 20 کیلو دی، تاسو یې وزن کوي 18 او 17 کیلو وزن دی جی. نوم مې فقیر حسین پروانه دی او د چاول روزګار کوم په پېښور کې. څنګه کار روزګار دې څنګه دی؟ دیاړي څونه ده، تنخواه څونه ده؟ دیاړي بس نارو ردی حکومت کې خواړ وسره خوشاله ونه مخکې به بیا هم خوشاله خو خشته دیاړي به هم پاتې کېدله، مزدوري به هم پاتې کېدله، خرچې به کمې، اوس خرچې ډبل دي او مزدوري چې کم دی نیم په نیمه راکو شوې ده. عمران خان صاحب 13 ورځ په تقریب کې ویلو وایي دا میډیا والے لاړ شي او سړي ته وایي عام داسې غریب شان سړی وګوري، هغه ته وایي چې څه شونه پاکستان ګراني ده کارځاني ده. نو ته څه وایې چې ګراني ده کارځاني ده؟ مونږ ته وایو چې وایي چې ګراني ده، که نه په خپله وایي چې ګراني ده؟ دا خو مونږ په خپله وایو چې ګراني ده، او ستاسو د میډیا والا خو چې کوم دی په ذریعه زمونږ دا پیغام چې کوم دی هغوی ته رسي چې په دې غریب عوامو باندې زمونږ په دې سیمه باندې څه تېرېږي. اورې دا چې کوم دی دا وګورئ، دا 100 روپۍ دي، دا 800 روپۍ دي، او دا ما ته وګورئ دا 1200 روپۍ دي. اورې اوس څه ویم بېګیا نوټس اخیستی دی چې دا غوړي او چیني هر څه ارزانو او ټایګر فورس به ګرځي او دا به ارزان ای صاحبه ټایګر فورس کوم دی یو 5 روپۍ به ارزان کړي او 3 روپۍ به ارزان کړي او 10 روپۍ به ارزان کړي. روزګارونه نشته، سم دم روزګار مو در په دیر کې کړي او خاورې په سر کړي او کار روزګار اوس خو نشته. نو څه وایې دې نه مخکې چې کوم حکومت و هغې کې خوشحاله وې؟ هغې کې خو خوشحالي وو، مزدوري هم ښه ډېره وه، دیاړي هم ښه ډېره وه، خرچه هم ښه ډېره کمه وه. او د هغه باره کې به ته زه یو څو شعرونه ویم که ستاسو د میډیا ریکارډ کړي. او یا د غلو حکومت او دا سم حکومت خلک دا خبرې کوي، هغه دې ما ته ثابته کړي چې د هغه نه څه پټ کړي دي.
دا هغه د عمران خان نه سپټ کړي سپلې ته پټه کړي صادرې ته پټه کړي کېړې ته پټه کړي دا کدا کورې ولې سه جام را پټ کړي دي اوس چې د 2 کاله پس نوټس واغښت ډېر یې خو نه دی غښتي چې دی او د ټول احتجاجونه شروع کړي اپوزیشن وته دا خو ته اپوزیشن یو ځای شوی دی د اپوزیشن والی بچ کم دی رستورګو ستور خامخا جوړي خامخا پسترو کې بوله خامخا سناسه اچي ملازمین بروزي دا خلک پر دا عوام یو غوغا به جوړ شي زمونږ په دې وطن باندې شیرونه چا ته ډالې کې ډایلې کومه خو عمران خان ته ډایلې کومه ها وای یرا روان دی خو یو درې خزي کړي دا وینم لیکته پوسوکه یو وړوکې غونته نظم ورته وي چې نه دی اسانی را وستا نه دی تبدیلی را وستا نه دی اسانی را وستا نه دی تبدیلی را وستا تاویکار به درل درکم روزگار به درل درکم خپجار به درل درکم خپل اختیار به درل درکم اې دا خار به درل درکم زبهار به درل درکم زبهار به درل درکم اسری په سیمه تبدیلی را وستا نه دی پما اسانی را وستا اې د دې خطا نه مطمئن نه يم د دې سزا نه مطمئن نه يم د دې ګناه نه مطمئن نه يم د دې اختیار نه مطمئن نه يم الته د هیڅ نه مطمئن نه يم زه د دې ناس بچا نه مطمئن نه يم واپس ته پزان ځواني را وستا نه دی پما اسانی را وستا نور د تو ما وای ز سالار د بچا خان يم تابعدار د بچا خان يم کپکار د بچا خان يم راتلون کې د دې نه په انتظار د بچا خان يم د پولیسي ما رورولي را وستا نه دی پما اسانی را وستا او یو سوال او یو مینت تر تکومه خپ مینه محبت تر تکومه یو سوال او مینت تر تکومه خپ مینه محبت تر تکومه یا ما کار ته پرېږده ها لګ می روزګار ته پرېږده ها د سیل می دی بل خو یوړه لګ ترقی دی خار ته پرېږده ها زدانه وایم چې غنی نفرت تر نه کومه خپ مینه محبت تر تب کومه وې زما په سر دی پیسې واغستې سړي په هغه سړي په دی واغستې د زړه دی یو الله خبر دی چې نور دې سس اراده واغستې دا یو خبره حقیقت تر تکومه زدانه وایم چې غنی دا یو خبره حقیقت درته کومه غني زدانه وایم چې نفرت تر نه کومه وې زما سیال او سیالې څه شوي هغه زما سیال او سیالې څه شوي چې مثالونه د سادګۍ قایمو هغه جامې د ملنګې څه شوي یو غږ په شرافت تر تکومه زدانه وایم چې غني نفرت تر نه کومه وی په دې کې په هغه د اعتبار نه دی اوس منکر شوی وای دا زما کار نه دی نو د یوې چرګ سره د یو چرګ سره سلور چرګ ورکړي اوس منکر شوی وای دا زما کار نه دی مختر منیر او څه کار کې کباب کار کو دیاړي رسونه دیاړي می 1000 نو کار به کیږي کنه نه کار به بالکل نه کیږي ولې به کار نه کیږي نه روکي مهنګای زیاته راغله د مهنګای په وجه باندې وړي ګران دي چینی ګران دي وړ ګران دي نه پای بس سالي 1000 روپے یہ توڑا پا 1300 روپے دا وڑی 200 نہ برابر دی چینی پا 105 باندې دی نه پدې بس کی پدې پای بس سوړې کوړتا امیر صاحب ویلي دی کوم چې مدینی ریاست یې جوړ کړی دی هغه وایي چې بیګه په نوټس اغشته دی چې دا ارس برزانو هاي نوټس له موږ بخور لته نوټس یې واغشته دی خو چې کوم چې نوټس واجی نو هغه شي ګران شي کنه دا حواله سره او چې کنه نورم بیا برزي اجه نوټس والی کنه به توړه چې کنه سل په نورم خوځيږي به د 700 نه لاړه 1300 روپو ته په نوټس کې دا نوټس اوس په دی واغشته دی نه مخکې ولې نه واغشته هغه مخکې خبر نو هغه هغه اطلاع نه وشوي دا اوس خبر شو چې ګرانی دا اوس خبر شو دا کوړه خصوصي نه کوي ګرانه څه خبر دی نوم می دل محمد دی او دا ملک رضا خان دی یاره بس خا ډیره ګرانی ده وړه هر یو شی ورسته ګرانی کې وردانی کې نه ما دا غل دی یارانو ده یاره دا خو ته پته نه لګي چې ارزانه او که ګرانه خو ګرانی خو پوره ده غریب سړی غربت ډیر زیات دی نو دینه مخکې خو هغه ویلي چې ګراني مراني نشته چې خلک وایي مایک د سړي خولې ته ونیسي ووایي چې ګراني ده او ګراني نو دا راته موږ وایو که ته وایې چې ګراني ده نه دا ټول عوام دغسې وایي دا یوازې زه خو نه ویم نو دې ته اوس پته ولګېده چې ګراني ده ته راته ووایه کاکا زه خو خبره ګزار شوم ما به دې کاټ کوم ته راته ووایه نو زه درته څه وایم ښه ګراني ده که نه ما ورته وویلې ښه ګراني ده د بل نه تپوس وکړه بل نه تپوس وکړه ښه دی
خدي ها نو څه پریشانی نشته پریشانی ولې نشته هر کال ته چینی دا د غوړو دا د هر یو وړو دا د هر یو څیز دا دا پریشانی ده عمر دې څونه دی 90 سال په دې 90 سال کې داسې حکومت لیدلی و لکه دا اوس چې کوم دی نه دا ډېر ښکلی حکومت دی خو هر څه پکې نشته دی حکومت ښکلی شاته مه نه رښتیا خبرې دا دي که نه چې ښه حکومت دی خو کمی په دې نرخونو په دې دغو کې راشي نو بیا ښه حکومت دی دا به څوک راولي نو دا به الله پاک مقرر شي راولي دی به به نه شي نو ده خو پې نوټس اخیستی و هر څه ته ارزانه ومه نو کارزان یې کړه ښه به وي کله اخیستی خوشحاله به دی بیا بالکل بیا به اوټ ورکې اوټ خو که بیلي هم ورکوي او که ګټو هم ورکوي او که ازي هم ورکوو اوټ خو موږ ورکوو پښتون دی که نه نور څه کې لکه ته دې ښه مطمئن یې واو ښه مننه زما مزمل شاه نوم دی 400 یم د 400 اوسېدونکی یم د سبزۍ کاروبار کوم د پړانګ پروډ مې سبزۍ دکان دی نو څنګه سبزي څنګه ده ګرانه ده ارزانه ده یاره سبزي ښه ګرانه ده ارزانه نشته زمونږ چې کوم باچا راغلی هغه سره د زمیندارو دپاره بیا کې بیکې دپاره خو څه نشته زمیندارانو دپاره نه تخمونه شته ریلیف نه ورته بجلي چې کوم دی نو مات کېدلی شته د ټوبیلو لپاره نه د خاورو لپاره څه ریلیف شته نه د تخمونو لپاره څه ریلیف شته اپنے مدد آپ باندې دا زمینداران ځان له چې کوم دی کروندو کې او هغه چې کوم دی په هغې باندې هغه مارکېټ ته راځي او خرڅېږي خو ارزاني نشته د یو شي دا غلطه خبره هر شي د اور په بیه د مهنګایي داسې حد ته رسېدلې چې د قابونه بار ده لکه یو سړي پرې شپږ سوه واخلي د هغه ژوند چې کوم دی ختم نو زه هغه خو په خپله ښه د هر څه ورته پته لومبې بیا چې کوم دی دا نو وزیران مې رانیولو وایي دې غل دی او دې ډاکو دی دې رونیسه هغه چې تاسو ورته ډاکو وي د هغې په دغه کې زموږ روزګار چې کوم دی اوچت روان و هغه زموږ هر یو شي روزګار چې کوم دی نو های لیول سره روان و مزدوران خوشحال و روزګار پکې روان و خو ښکلی خوشحال پاکستان و خو چې دوی زه د هغه له رانیسم او دا کوم او دا کوم او دا کوم نو هغه زموږ دوکانداران هغه خپلې دوکاندارۍ پورې حیران کړل چې لکه یو سړي سره دونه وټک وکړي چې هغه خپل ځان پې وساتي که وړاندې سوداګانو پیسې ورکړي هغه خو یې راونیول نو څه یې وکړل دا خو هسې پدول بګنډي دي یو رانیسي بل رانیسي اوس پرون لکه په اخبار کې د دوی خبره ورکړې دي وایي اپوزیشن ته چې کوم دي نو ډاکوان یې کټ اوس اپوزیشن سره ډاکوان نو خو چې دې ځان یې اپوزیشن ته لاړو نو دا ډاکوان شو او چې مخکې دې سره نو سم و دا ټول څه ویل غواړې دغه اپوزیشن دې شی نو د دې د یارې د نوټس واخیسته ده څنګه نو بس په خپله دغه به ورته په د اوبو کې ښکاري کېدای شي چې بس دا زمانه دغه یو ځای کېږي نو راشه زه به ورته یم چې یا دا ډاکوان یا داري هغه خلچلې جوړ کړی دی او ټایګر فورس به ګرځي د ټایګر فورس نه چې یو شي زم دی ځان هر یو شي چې کوم دی لاره کوڅه ته خطاره نه ملک کنټرول کولی شي نه مهنګایي کنټرول کولی شي نه چاته ریلیف ورکولی شي هر سړی یې په جړا کړی دی تاسو مې نوم دی او د صرف روزګار کوم کپړو یې زه صرف تیاروم او ښه ډېر خفه یو تاور دا نه چې نه یو خفه نه کارونه شته دی او نه چې کوم دی نو صحیح خلک شته دی کوم صحیح خلک چې وو ټول وفات شو او دا داسې خلک دي چې دې سره مونږ نشته دی تاور د کومو خلکو خبر راته کوې کاکا دا چې کوم پخواني صداقت والا خلک وو ایمانداره خلک دی یو زبان خلک وو او وفات شو اوس دا ټول د بجلی پیدا خلک دي تاور د پخلی یوي پړې بلی درکې بل استوړې ته به لاس ته پیښ وي ته اوس غاړه ملاوي اډانچ سره ملاويږي هغه پخواني خلکو په سره برکتونه ډیرو صحیح شو غیرتی خلکو د یو زبان خلکو ټول وفات شو مهنګایي حوالې سره راته ووایه چې ژوند دې څنګه تېرېږي مخکې حکومت کې ژوند څنګه تېرېده اوس څنګه تېرېږي مخکې حکومت کې که ارسو که نه خو ډېره ښکلې ګزاره کېده د غریب دپاره او د اوسنۍ چې کوم ژوند دی که نه نو که رښتیا خبره باندې که نه که خودکشي چې د خدای بخله که نه تاور ده نو ډېرو خلکو به خودکشیانې کړ ټوله مخکې وما کړې ته ولې زه بالبادار یم پوه شې سار چې روز کارونه نشته دي کم روزګار چې کوم زموږ مخکې پوه شې په 50-60 هزار به کېده گزاره به کېده زما ټوله فیملي به کې ساتلې کېدی شوه اوس هغه روزګار چې کوم دی که نه په 8-10 لک روپۍ باندې هم نه کېږي تاور ده او چې چېرته لاړ شو روزګار دپاره او چې روزګار نشته زموږ خپل روزګار خراب دی ملک لاډون دی پیش او لاس مې لا نوې خبره بیا ورده چې او مزید په 15 باندې بیا چې کوم دی روډان لګېدی شي نو په دې خبره هم خفه یو هلکې هر څه ډېر تېر دي خو یو څیز هم چې کوم دی نو
اثر نه کوي تسلی نه کیږي ته اور بد څه لګا سره خپل غوښه خوري دا خبر سزا اتفاق کوم او یہ راځي بس اثر د مالدار او پاکستان دی او مالدار د تسلیم شو غریب سړي چې کوم نه رسیدلی دا پاکستان زموږ نه د مالدارو دی تا اور چې صفه خبره باندې کې زه خپل چې کوم سټي پیدا یم اشنغاره صحیح شو او تقریبا 53 سال زما عمر رسیدو خو نشته جی سم نشته بس مالدار سړی چې کوم دی دلته باچا دی او په آخرت کې باچا دی د دې دون عمر کې د حکومت لیدل دروغجن خلک نه یہ راځي داسې دروغجن خلک مانو دي د دې نه مخکې څومره حکومتونه تیر شي کا ضیا صاحب دی کدا بټو صاحب دی کغه نواز شریف دی کغه ارسي خو دومره سختي او دومره دغه پکې لکه څومره چې په دې حکومت کې زوینم بیگا صاحب نوټس اغشته خان صاحب کنه جی نو دوه کاله بعد د نوټس واغشته دغه د بکم نظر ګوره پاولو پچینو په خړو ټایګر فورس پر ارسه کنټرول کوي دغه او البته کدی سره موږ سره هغه کوي اتفاق او چې د مثال په تور باندې دا صحیح خلکو ته حواله شي او غریب دور سي ولی چې په دې وخت غریب چې کم نه کنه ډیر تکلیف کې روان دي زما سو پر خیال او ذکر پروینه ما نو غریب بالکل شکار دي صحیح شو الکه د خان سره طرفه چې کوم دي زوینم حق کافي امداد چې کوم روان دي او چې غریب ته نه راسي بس بار په بار چې کوم ځای تقسیم شي او ختم شي دغه وړه چې دی دا کم سرکاري ورکوي کنه دغه څنګه دی لکه وړه چینی غوړي دا خو د هر کور بنیادي ضرورت دی او دغه څنګه دی او ملاویږي نه ملاویږي نه بالکل ملاویږي خو مهنګا ملاویږي تقریبا سرکاري ریټ چې کم دی پیش 860 روپے دی صحیح شو او دا نور چې کم دی 1380 تر رسیدلی دی کنه او نو دا خان سے طرفه مونږه ګیله نه کوو صحیح شو او صرف مونږ ګیله چې کوو پوه شي مونږ د خپل حکمران نه ګیله کوو تا اور خان صاحب چې کم یو کس دی په یوازې کس پسو کې بیا هم دومره شاباسي ورکوم چې بیا ملک دومره کړ چې خسارې بچ کړ دې په وراو کو الکه د دینه مخکې زما د ملک معیشي الله ډیر زیات خراب وو کغه ورونو کغه دفترونو سرکاري کغه ارسته و ډیر کمزور روانه و نن چې زوینم ګورم پوه زما د ملک روډونه زما د ملک ار یو ډپارټمنټ چې کوم دی خبر آبار دی عمران خان صاحب نه مطمئن بالکل ته مطمئن خدای نه لاندې کوم ډیران دي کنه د یوم چې کوم د سنشته چې او زه په تسلیم کوم چې بالکل دا صحیح ډیر دی زه په تصدیق کو پالیس کې پېښه کمال پانسی کی خو زه ته مزه کوم پوه چوینم کنه یوم پکې نشته دی تاور او پښتو متل چې مال زیاتی کې دومره دي چې کوم دي کنه پنات کیږي الکه دی په خپل چې کوم د خان خبر آبار رواني که زما د ملک د خانان او د ملکان چې خپل زکات وماسي کنه زما په ملک چې کوم یو قسم غریب نشي پاتې کېده او کې زه ولاړو ما په قطار کې د لمبري په زور دا شو ما خدمات ادا زده او پورو کې په مې پسینه سوک راکاو د مشر کشر تمیز نشته نه سپینګری پکې قدرشته او بس دا غلط دي نو عمران خان صاحب وایي چې په دې وړو په دې غوړو په چینو په دې شینو په دې ګرانې نوټس اخیستې دی وایي چې دا کم ټایګر فورس دی بردي کړي د غالکان چې نو وایي چې دا به دي اوس ارسه به دي کنټرول کوي نو خیال لې کنټرول به کیږي نه نشي کنټرول کوي که کنټرول کولی چې نو دال به تاسو راشئ په خپل حالات وګورئ هغوی خو بدماشان دي هغوی غریب خریب سره بدماشي کوي چې کوم حق راځي سرکاري هغه هم ولا نه ورکوي دا د اسټور والا څه پټ کي څه یار اشلان کېدي غریبانان په قطار کې ولاړي چې غریبانان په قطار کې خان صاحب دا قوي کنه چې دا دی پټي او دا دغه رکیږي نو په ټایګر فورس راځي او دا به کنټرول کوي نو دغه ته کم نظر ګوري خوشاله و دا کنه چې دغه راشي یاره مو خو د حکومت کې سره نه خوشاله کار سره چې خوشالي نشته ولی خوشالي ولی نشته بس نشته نو بس دا حالات ته په خپل وګوره خوشالي به کم ځای نه راشي چې چا لذي کم افسرانو لذي او جړه پریاد کې داغه نه برازي داغه نه برازي وته او جاړو پریاد وته عمل درآمد پني کی کار روزګار څه کې دیاړي نو ملاوي کی دیاړي کله ملو شي کله ملو نشي ځامن به روزګار دي څونه خبره په دې حکومت کې نه مفتوح حکومت او عمران خان صاحب دا غلو حکومت دی او خلک دا غلو حکومت ته شاباسي ورکوم فخر پکوم دومره ظلم پکې نو غلو خو په عوام هم خوړه ټیک تا ځان لګم څو کول خو په عوام هم خرچې کولې الته باندې په 120 روپیا غوړي اغشتل کیلو اوس په سعودي دی وسره وړو هم په سو اغشتل اوس په سعودي موږ لا غل خو ها بل لا زه غشتو زه او چې دې ما غیر انا ګیر کو سین عبد الله عمر بشپې ته هغه وراتو به مزدوري خورلې
دونه عمر کې د تاسو دروغجن حکومت لیدلی و که نه؟ داسې دروغجن د ده نه هغه ښځه دې هغه د ښځې کېړی مساوي سړی نه دی، دې د ښځې کېړی مساوي سړی نه دی. د کونډې ونډې هم غرقې کړې، غریبانان یې هم غر کړو. ته دې هلته وګوره، موږ په سرو سترګو جاړو. دا څلورمه پنځمه میاشت ده چې زه کور پروت یم، زه کور پروت یم. دا مې د خپل د ګاډي والیم، تپوس نشته، اورې تپوس مپوس نشته. په پردۍ مینه کې پروت یم. یو وایي دې ځای نه وځه کرۍ زیاته که بل چې هغلته لاړ شي، بل وایي کرۍ زیاته که بل له به ځې. کاکا د اوړه او چیني او غوړي باره کې راته ووایه دا خو دا زما غوندې سړي له ورکوي نه مخ مروت دله به مدي کومه غوړي اوړه چیني ګران دي ګرځان دي. په 50 روپۍ کیلو به م چیني وړل، اوس یې په 100 وړو. نو دا ارزان شو که ګران شو؟ اوړه په 1400 روپۍ بوتۍ ورکوي، په 1400 په 1400. د انصاف دی، د انصاف دی. غوړي په 100 روپۍ بوتۍ وه، د 100 نه هم کمه وه، اوس په 200 روپۍ بوتۍ ده. دې ته به څوک انصاف ووایي؟ نو بیګې خو نوټس اخیستی وي چې دا سره د ارزانو ما. نو کله به ارزانوي چې د ده وخت ختم شي بیا به ارزانوي، چې ملک تباه کړي بیا به ارزان کړي. یاره موږ دې ته تیار یو په یو نظرم. ده نه ښځه ښه ده، ده نه سړی ښه دی. بس عمر تیر شو، عمر خو په بار ملکونو کې تیر کړ. سره دا جن باز سره جن سره ملکونو کې چې عمر تیر کړ نو هغه ټیم خو بس هغه وخت هغه راځي هغه بس لکه هغه لکه بس خپل زمینداری او هغه بس واکو نو دیش کالم تیر کړ 12 او چې هغه خراب دي قسم دي. نو بس حالات خو ګرانی ورځانی خدای الله تعالی باندې کنه، لکه الله تعالی پارسي لکه شي زیات شي په ملک نو هغه چې نو هغه ارزان وي کنه. پس هغه باټینګل دي هغه یاسه سبزی د کومه چې زیات وي هغه ارزان نه، چې ګوره زیات وي نو هغه په ملک زیات د صوبیدار زور دي، صوبیدار خلک کوي. بس نو هغه شو سم پلاټونه شو هغه شو کنه. نو هغه راته وایي چې وړه ګران دي غوړي ګران نو وړه خو ګران دي خو چې وینو چې جیل وی باندې کنه ځکه به ګران نه کني هغه چې ویني یو شی نو بیا به ګران نه نو ولې نه خو بس مطلب دا چې فکر دي چې دا پیدا کړي بایمن کنه وروالي هغه نه وروالي خو لکه محمد مینم دی لیک محمد. او څه کار روزګار کوي؟ بس خواري زاري مزدوري کوي نه کنو. مزدوري څنګه؟ نو خو ګرانی دی نه کا په 100 روپۍ خواږه په 500 په 2000 شناختی کارت دی. نو اگے والو ځان لا ک ټماټر په 100 روپۍ کیلو دی. په اولو کې ساړې روټه وخلی دی دا بیل لګلا اولو سوګلو ګوري اولو پتنو کې بیگی وزن کم نه خدا سے کپېری کنور بلا دي ته سيزونه ټول پکې ملاوت دي. ووټ ته چا لور کړو؟ یاره ووټ خو مې یو فضل خان لور کړو یو مې دی لور کړو. نو خوش دغه غریب خبرې کې درې شي نه دا خو لاندې کسان چې کم دي دا اټه عمران خان نه لاندې کسان چې کم دي هغه وساتو کاردار دي. بیګا خو خبر شوی دی 2 کاله پس. بیګا خبر شوی نوټس پیخله منوسه نوټس یوادي نو هغه تغلا نه ښکارا کیږي غریب ښکارا کوي وته څوک شي نه بس سره په بډه وای غنی عمران خان خو غلط سره نه دی. ستاسو आवाज نوري ولې سوشل میډیا ولې به نوري غریب خو وته وی چې مال له چینو او د غوړو او د یورو نوټس راکا سخ کال لو شو غنمان غیب شو خلا اجاره غزمیدار او تګرای ولې په 200 روپیا زړه ګوړه دړه را اګه پېټرول باندې نوټس غشته نو هغه داسې پاوا کړی نو کوڅه په وړو په چینو غوړو نوټس واغشته بیا بس آرمی ته وایي چې آرمی له خو سوق نشي کولای. آرمی والا چرایشي پر وړو والا وګرځي آرمی خو چې مسلمانان چې مؤمنین خپل تر په تختی نو خوشاله دي چې دا نوټس غشته کنه. نوټس خو خوشاله هم به خو چې دی په نو عمل درامت شي چې غل راګیر کی اوس مې وړو تیل واغسته په 1500 وزن 18 کیلو. دا به موږ څه کوي یاره موږ غریبي ده 20 کیلو دي تاسو وزن کوي 18 او 17 کیلو وزن دی جی.
نو بس دا څوک نشته چې دا چکین وکړي څه بل څه وکړي مسلمانان په موږ یې راټیټکل دا خو غټو غاټو کې ګرځي بهر ملکونو کې بزنسګان دي نورو ځایونو ته ځي د غریبانانو نه خبرېږي چې دوی باندې څه تېرېږي بس که لس ورځې ارزان کې بیا الا 15 روپۍ اسان کې او 10 روپۍ ګران بیا میلاوېدل نه چې ارزان شي په پمپ کمپونو کې نه میلاوېدل خدای راستي چې بیا وړم نه میلاوېږي هغه کسانو ته میلاوېږي چې سیو ته رشوت او مخکې پیسې ورکړي پیسې مخکې جمع کړي سرکارونه راغلي دي دوی ته مخکې پیسې جمع کړي شناختی کارت نمبر به جمع کړي او سیو ته موبایل نمبر به جمع کړي نو بیا که سړي ته وړه میلاوېږي نو راځي نو زیري بس دغه وړه خوراک نه چې نیم په نیمه بوره ده خدای راستي چوړي مې چرګانو ته نیمه چوني مې خورو او هغه هم 2 ورځې مخکې پیسې ورکړو مخکې هم 2 دیاړې کولې نو پکې هم بورې وړې وړل ګوتې هم غوړې وړل اوس 2 دیاړې کو نه پکې وړې کېږي نه پکې وړې کېږي هغه بورې وړل دونه ګران شو چې په 2 دیاړو نه کېږي نو بیګا نوټس اغشته غریب عوام د باندې نوټس چوالي نو سپه چوالي سپه صرف وړو غوړي او چینی او ګوړه دا ارزان کی غریب سړی په ادا کا پیدا راوځه نو سوانه په دې سره کاله کې هټیک نشو کو دینه پس ټیک شنو او 100 روپو نه 150 روپو ته رسیدل د 100 روپو ټیم نه غوړي ورسیدل 1020 روپیا باندې ما بیګا ټیم جوړه دی دا د سلويخ روپو بینډي دا وګوره نیم کلو ہر یو شے بسل کلو 80 روپے کلو بھنڈی ہے اور خان صاحب کا وہ وعدے کدھر ہے جو اس نے بڑے بڑے اور اچھے اچھے وعدے کیا وہ کدھر گیا ہے اس کو ابھی اس کا کام ہے صرف مہنگائی پر موقف رکھے یہ جو باقی حالات جا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو مہنگائی کو قابو کرو جو آپ کا اندرونی حالات ٹھیک ہو جائے جو مہنگائی پر نوٹس دیا ہوا ہے یہ نوٹس تو میرا تو 50 سال عمر ہو گیا اور یہ نوٹس ہی لے رہے اگر نواز شریف صاحب تھا اس نے بھی نوٹس ہی لیے اصل کام کسی نے بھی ابھی تک اس ملک کے لیے کسی نے بھی نہیں کیا ہے ہاں وہ نواز شریف ہے ہاں وہ بے نظیر ہے ہاں ابھی عمران خان ہے ان لوگوں کو پارٹیوں کی پڑی ہے جو میں پاپولر ہو جاؤں عوام کا کسی کو بھی فکر نہیں ہے اگر کسی کو فکر ہوتا تھا تو ان کا کام تھا مہنگائی کو کور کرنا جو آٹا کدھر پہنچ گیا چینی کدھر پہنچ گیا سبزی کدھر پہنچ گیا باقی پیٹرول اور ڈیزل کو تو چھوڑو وہ تو لوگ جتنا بھی مہنگا ہو جائے امیر لوگ ہیں وہ لے سکتے ہیں جو اصل کام ہے وہ کوئی بھی نہیں کر رہے خان صاحب کہہ رہے کہ سب چور تھے اور چوروں کی حکومت میں آٹا سستا تھا سونا سستا تھا پیٹرول سستا تھا ابھی کیا ہوا ہے ایماندار صاحب آگے بھائی جان اس ملک میں ابھی تک کوئی بھی اللہ کا بندہ کوئی بھی نہیں آیا جو بھی آتا ہے چوری آتا ہے کسی کا چوری کا موقف الگ ہوتا ہے اور کسی کا الگ ہوتا ہے اگر نواز شریف تھا اس کا الگ سسٹم تھا ان کا یہ الگ ہے چینی کیوں ادھر تک پہنچ گیا انہیں کا پارٹی کا بندہ جو ہے تھا نا چینی مل کا مالک ہے نا چینی تو 40-50 روپے سے 100 سے اوپر ہو گیا یہ تو اس کا کام تھا 35-30 تک لانا جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے نا لیکن بھائی جان یہ ہے کہ اس ملک کا اللہ مالک ہے آپ نے جتنی بھی عمر گزاری ہے تو جی سے بھی مطمئن نہیں ہے ساری یار میں ایک ہی بندے سے مطمئن ہوں وہ ہے جنرل ضیاء جو اسی نے حکومت کیا باقی اس ضیاء سے بات جتنی بھی آئے اگر آپ ان کا ہسٹری دیکھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا واحد بندہ ہے جو اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے بات جنرل ضیاء تھا باقی ابھی تک کوئی اللہ کا بندہ جو نہیں آیا جو اس ملک کے خاطر جو اس عوام کے خاطر اس اسلام کے خاطر وہ صحیح حکومت کرے ابھی کیا ضرورت ہے ان کو جو ہے نا اتنا کام بڑھایا ہوا ہے اور جو اصل کام ہے وہ نہیں کر رہے وہ تو آپ لوگوں کا عدالتی سسٹم ہے چل رہے مہنگائی کے اوپر جو ہے نا آپ کام کرو نا جو اصل کام ہے جو آپ اس کو وزیر اعظم کا صاحب کا اصل کام ہے اور نمبر 1 بات یہ جی اس کو جو بھی کہو مجھے پتہ نہیں ہے آخر پھر وزیر اعظم کس چیز کے ہو جو آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کرسی ریزائن دے دیں آپ کو تو جو پرندہ بھی پر بھی مارے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ملک کا وزیر اعظم ہے ابھی تو مہنگائی کا پتہ چل گیا نا 2 سال بعد کل جو کہا کہ میں نوٹس لے رہا ہوں اور کام کل سے شروع ہوگا جب مہنگائی کا اس کو 2 سال کے بعد پتہ چل گیا تو ہمارے خون کے ان کو کب پتہ چلے گا آپ
وہ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہے، پڑھے لکھے ہیں. جب مہنگائی کا 2 سال کا پتہ چل رہے تو باقی حالات کا کیا پتہ چلے گا. زما کی مولا فوجی نوم دی متحده شاپکیپر فیڈریشن مرکزی صدر هم دا تحصیل 400 پاسانو لفظونو کې تاسو هم د دکاندارو صدر هم. وزیر اعظم سے پس نوټس اخیستی اوس چې ارزانی راولي دا په نوټس خو ارزانی نه راځي چې هر دی به دکاندارو پسې ونخلي چې دا ارزان کا یا دی له ټایګر فورس اول خو ګوره ټایګر د زناور نوم دی کنه داسې پکار نه دي چې دا نوم دی ولا کیږي. په هر حال دې د پاسه ټایګر فورس نه مخکې انتظامیه شته، ای سی ګان شته، ډي سی ګان شته. دې اول دکاندار ته شی اویلیبل کینو بیا د هغې نه پس دی په چیک ورکوي دکاندار ته د یو شي په 10 روپۍ ورکړي نو هغه بیا په 11 خرڅوي. نو چې ته دکاندار له یو شي ورکولی نه شي، را پیدا کولی نه شي. کم خلک چې ستا خوښه وو او کم سره په وس کې چې دا چیني وو، غوړي وو، دارس وو، هغه خلک تا را جمع کړل او هغه شیزونه یې په بهر ملکونو ته ولېږل، یو خوا بل خوا دې پرې ولېږل، ډالر دی دا کم ځای نه کم ځای ته ورسېده. او ته ما خبره کېدی کې خدا چې څومره شیزونه وغیره تقریبا د زیات د بار ملک نه راځي، لکه لوبیا، دالونه وغیره دا شیزونه د بار ملک راځي. غوړي چې دا د بار ملک دي، چینی دي زمونږ چې کوم د خپل ملک پیداوارو هغه دوی ولېږه بار ملک ته. اوس هماغه چینی او غوړي بیا د هغه ځای نه په ګران بیه باندې راولي. نو دا چیک پسې دی، نوټس پسې دی. او د ټایګر فورس خو مثال دا شو چې لکه مونږ اوس د ښکته خلک مونږ سره دکاندارو سره په جګړه کوي او چې د دې نه پس به د دې کم جرأت دی چې دوی د خلکو چیک ان به کوي او دا به ګوري. او ټایګر سی او ټایګر فورس دې څه د دې څه تنخواه ده، داسې د لکه مطلب ټرین شوي کسان دي څه دي، خو صرف اسم نشته. مونږ او دغه خلک په مونږ په خپلو کې اچي او دوی په خپله بادشاهي پرې کوي. دغه د پټرول مثال به دې جوړ شي هر کله چې ته کله شي وایي چې د ملک دې روک شي یا په دې باندې دا چې لکه عام خلک راولي. زه به تاسو دا خبره وکړم زمونږ په دې ملک کې کله نه کله په ګرمۍ کې به پخوا چې ونه دا روژه به په ګرمۍ کې 2-3 کاله مخکې نو چې کله به انتظامیې په وره باندې کنټرول شروع کړو، په تله به ورکول، دغه به کول، د هغې نه به سم مثال جوړ شو چې هغه به دا وشو چې بیا به د هغې نه پس وره نه میلاوېده. نو هر کله چې دې دا کوشش شروع کړه چې که په چینی کنټرول شروع کړه دغه شو اوپن مارکیټس دي، د دې اوپن ریټس دي، د بهر د دې ځای دا په ریټ نه دی چې دا دې ریټ دی دا دغه او دې ورکوي او هغه بیا دې داخله خرڅوي. دا داسې نه ده. هر کله دې اوس د عوام په دې طریقه ولي چې خلک راپاسېدل، په مختلف طریقو سره راپاسېدل، مولیان راپاسېدل، د هغې نه نور داسې عوام شعور زده کړه چې دا خو ټول چې څه ویلي هغې دروغ ویلي. اوس د خلکو هغه مخ اړولو دپاره د دوباره کارونه هم شروع کړه. بس کارونه شروع شوه، په دکاندارو بیا ورتلل شروع شوه، خلک افراتفري جوړوي او دوی خپله بادشاهي پرې کوي، لړاو او بادشاهي پرې کوي. د نور څه نشته. تحریکونه شروع شوي دي اپوزیشن نه چې دا دغې د یارې د لاسه دا اقدام چا د نوټس اخیستې وکړه که نه او دا ګراني خو د اوس نه ده شروع چې لکه 3 ورځې شو یا 4 ورځې شو چې ګراني شروع شو د نوټس واخیسته. نه دا 125% نه وړې دا ګراني لکه کله چې د حکومت اخیسته د هغې نه د دې نه دا دومره ګراني وشوه تنخواه دې نه چا سیوا نه کړه. نور څه چاله نور داسې څه سهولت ورنه کړه چې ورکړه. بلکې زه تا استاد هم دا تپوس کوم، د میډیا والا د عوامو هم دا تپوس کوم، د خپل وزیر اعظم صاحب نه تپوس کوم چې صاحب ته د کله نه راغلي یو شیز راته وښایه، یو شیز چې تا هغه ارزان کړی دی. لکه تا په څه کنټرول وکړه، په څه ارزان شو، پټرول ارزان شو، د خوراک چیزونه ارزان شو، څه ارزان شو. موږ ته خو یو شیز وښیي چې یاره ما د عوامو له دا ریلیف ورکړی، بلکې د خلکو ته بیلونه وسوځوي. اوس چلو کړي اوس هماغه بیلونه دي په هره دویمه میاشت بس دا خبره کېږي چې بیله دومره نه دومره ته قیمت ورسېده. نو موږ سره خو دغه ظلم شروع دی، که د دې کې نه پس کېږي نو بس الله پاک ته امتخلاص کړي، نور خو بس هېڅ هم نشي ویلی. جي ته دا وایم که نه چې ده موږ سره کومې وعدې کړې وې، کومې وعدې موږ سره کړې. زه به تاسو له نوی پاکستان جوړوم، نوی پاکستان خو یې موږ تباه برباد کړو. داسې یو نوی پاکستان دی. پوه شول ته راشې د غوړو ګوتې په 200 ده، د وړو ګوتې په 1400 ده، دا د نواز شریف په وخت کې 500 وه. اوس ولې دومره ګرانه دومره ولې چپ شوی ولې لاړل؟ اوس په بازار کې موږ په ټرکونو پسې ګرځو او په سرکارونو پسې ګرځو، هغه هم د خوراک نه دي. اوټ مې ډېره ورکړې 1400 مې ولې ورکړي دي، د خپل کور نه مې 1400 ولې ورکړي دي. راځي جاړم په دې باندې چې دله ما 1400 ورکړي دي. قسم په خدای چې 1400 نو خفه خو دا به چې دې هلته وګوره، دې غوړو ته وګوره، دې چینو ته وګوره. اوس مې هلته چینی اخیستل په 100 روپۍ کیلو، په 100 روپۍ چیني هغه وخت کې
اوس په بشپک شلی ما خو یو راته پسینی وي دا خو یې چې غل دی کنه نواز شریف یادو یا غل دی چا وی چې غل دی موږ خو نه ویلې موږ نه ویلې عمران خان وایي ته موږ نه ویلې عمران خان له لوټ ورکړې نه دی عمران خان له لوټ ورکړې کړه نو په دې وجه موږ ورکړې چې دې نوې سړیو دې به موږ پاکستان خوږي دا خو نوې سړی په دې باندې موږ ته لوټونه ورکړي چې دې تاسو نوې پاکستان جوړو نو سره پاکستان څه جوړ کړل پاکستان یې تباہ برباد کړ کسي جوړ کړل دا انصاف دی د چې موږ دا ټول موږ په دې فرخونی ورکړي چې ته موږ راډو وکوا پیښلې مطلب حکومت کې خوشاله وي کړي ایماندار په حکومت نو غلو نو موږ سره خو امداد کو غل خو اكو غلو نه هغه په خیال کې بغلو موږ خو ګوره په شپږ شل روپیو موږ دا غوړو ګوتې غشتا په 300 روپیو موږ دا غوړو بورې غشتا په 300 روپیو باندې موږ چینه غشل کې درې پیښل 5 کیلو او نن راځي کیلو په 500 روپیو درې چینی انصاف دی په دې دونه عمر کې کاکا چې داسې د غلو حکومت لیدل او داسې دروغجنانو کنه نو خو مینو لیدل کنه لیدلی منو کنه د دې خو مخکې حکومت کړی کنه دا ایوب خان نه چرواله کنه دا ایوب خان نه یا د ځان په بټو په سراغه خدا شو حکومت مونږ لیدلې لکه دا اوس چری زدا وېما بس کاکا ته چپ کا زدا وېما چې دا ټول خلک په دې چا صدا کې بیروزګار شو دا ډېر بدقسمت زلاره لکه چې کارخانه ته یوړې پکار دی چې دلته نوې کارخانې لګولې وي یو کروڑ نوکرې ورکوم نه نوکر د موږ نه غشته کارخانې روانې شي خبر ده چې دا د پکارو چې یاره دلته روزګار ټول خلک مطلب چې خیر غواړي دا دلته کارخانې پکار دي دا زموږ مشران له پکارو چې په کارخانو باندې خپې خولې وه ویښ غل خو ټول دي دا نه لګي نو د یوازې عمران خان غل دی کاکا دغه باره کې راته وایي چې ته چې یو کروڑ نوکرې به ورکوم هغې حوالې سره نوکرې بس اسانه دي خو چې دې کارخانې جوړې کړې وي بس تا ټول خلک به نوکران شو نه به اخلاق وله نه به هغه شتې ختمې کړه دا زموږ د مشرانو ختمې کړې اوړه څنګه دي ریټ اوړه خو زه نه پوهېږم بس ډوډۍ د خدای راکوي مطلب هر حکومت کې که نواز شریف راغی نو نواز شریف یې دغه توړېږه وی مل سوارو او قرل اتارو هغه دې کې به ته کوم خطر یادې بیا شی یې وړې ښه دغه شی زمونږ د پنشن دفتر ته وګوره 29 लाख रुपए چې کوم زرداري تختودي دې شوې کارخانې پکار دي کارخانې دلته به خلک کله په روزګار کېږي زه دا وایم چې ډېرو غلو پسې یو سوی روغ انسان راغلی خو لږ وخت والا ورکول پکار دي په 2 کاله کې دا موږ نه ټیکېږي دا راویا کالو چقر دی ټول خلو راغلي چې پورې پاکستان لوټ کړي دي موږ ماسونه قرضه راغلی ده دا وړو چې چېرته لاړل خو دا دې غلو پټ کړي دي اوس یې دوی ولې د بار نه راغواړي د دې لپاره چې دا بحران ختم شي او دا مهنګاي به دې سره راکم شي او عمران خان روغ انسان دی روغ کرپ نه دی 2 کاله مخکې غلو پټ کړي 2 کاله مخکې چې کوم دی خو هر څه خو ډېر تېرو اوس هم ښه ډېر دي خو دوی ذخیراندوزي کړې ده عمدې غلو دا نواز شریف غلو زرداري غلو هغه پسند کې د عمران خان حکومت نشته چیني وړو هلته پټوي نو څوک یې وړي دا خلک یې وړي که نه دا غله هغوی کسانو غلو ډېر دي پاکستان کې او ساز لږ دي او دوی ورته یوازې دي ښه همدا فیصلې د وړو او د چینو دا فیصلې په سپریم کورټ کې پرتې دي څوک ایکشن نه لي زموږ عدالتونه کمزوري دي ابا څوک راولي چې عدالت اړیرو کې دوی بیا راولي نواز شریف څوک راوستی شي زما پارټي پرېږده زه د حق خبره کوم عمران خان کرپ دی که نه دی نه دی عمران خان ځان له څه جوړوي د هغه بچي دلته دي هغه په دې نظر ګوري چې موږ دله به لږ ټایم ورکوو 5 کاله
پورې دې راغلي دي دومره ټیم او 2 کالم ولا ورکړل مرګري دا 2 کالو چقل مرګري 2 کالو کې نه مرګري اټي پارټي با کو ورسره بکې خو دومره د عوام حکومت هم نه دومره د عوام ته هم پکار دي قتل پکار دي چې 100 روپے ترول شو په 200 روپے به مغشتل چې پاتې شو د روانه مرګري دا هو دا ټو پاټو خبرې نه دي کنه چې د عوام ته قتل پکار دي څومره حالات خراب شو په 100 روپے باندې ترول دا چینی په 110 روپے په 50 روپے ملاوېدل مرګري اټو پاټي به تلری کو خپل د غریب خلکو ته ځان ته وګورو چا له مرګري ته اخلي ستابه اثر سوخي ستابه اټو پاټي وی طالب درکې مال چا راکړل اے مرګري تاسو له چا 500 درکړل 500 درکې تاسو له څوک اے مرګري 800 کا ملے گا تو ان لوگوں کو ملے گا عوام کو نہیں عوام کو نہیں ان لوگوں کو ملے گا کہ کارکنوں کو اور 2 سال میں چل ہم اس سے پورا حکومت نہیں سیدھا مانگتے ہیں لیکن یہ مہنگائی تو سیدھا کرے 2 سال میں نا مونږه مرګري د چا لا پاټیم دی نه د نواز شریف نه د نېشنل پارټي د خدای خاطرو کې د عوامو خیال ساته په 100 روپے باندې تروړه دا مونږ دا ټو پاټو خبره نه کوو مونږ د خپل ځان خبره کوو د خدای خاطرو کې کورا روان زله او ټاخلینو دا ټیم دی دا موقعه چې 2 کال ظلم وکړو خیر دی دا باقی اوس د عوامو له خیال ساته کوم ظلم شروع په کومه طریقه تا تاړې خبره سمنکلا تا دا کلی ولس خبره سمنکلا تا دا ریټ خبره سمنکلا دا عوامو سره کمی خبرې کړې دي زمونږ د پاټو خبرې نه کوو په ایماندارۍ کوله پاټو خبرې کوو نوټس ته په کوم نظر ګورې یاره یقین وساته زه د میډیا یا د اخبار یا د ټي وي د دې نه هېڅ نه خبر صرف په دې خبر یم د ریټ نه خبر یم چې نشو اخیستی پر 100 روپۍ یا چینی دا غوړي دا کوم څیزونه په زرګو دا مارکیټ دی وګوره ټول د عوام ولال دي دا دوی نه تپوس وکړي نو د خدای خاطرو کې لږه ګزاره وکړه لږه خیر دی ته وایې چې نواز شریف غل دی ټیک ته غل به او به یاره زمونږ دپاره غل خو یا مونږ نه پارټي نه وایو چې زه نواز شریف حمایت کوم هغه هم د خدای په بلا پسې کې خو زه دا خبره کوم چې هغه امت ته غل مونږ له خو یا دا تا چې کوم ظلم شروع کړی نو دا خو زه وایم چې خو تا خدای معاف کړي دا عوام تا معاف کړي یار نوټس یې اخیستی ور سره د ارزانو بیا هم خفه بالکل دغه دغسې کلا کله به ارزان کړي زه خو وایم چې وکړي نو یقین وساته چې بیا به وټ درکړو همدا ہمیں نوٹس کے بارے میں یہ بتا دیجیے 3 دن 5 دن مہینہ 2 سال 3 سال کل سے کام شروع ہوگا نا کل سے کام شروع ہوگا تو 1 سال چلے گا کہ 2 سال چلے گا مرګري زه خدا خبره کوم کو اوټو دا ټول مرګري ولال دي کو تا دا سبانا نه دا شپګتول لس وزنه پسم تا دا شی ارزان کو نو دا غریب ټول عوام چې دي زه سره زبطاله وټ درکم خو ته خو کا کنه تا خو 2 کال وکړل مسلمان تا په یو میاش کې 3 ځله 4 ځله بجلی ګران کړه او دومره ګران کړه چې په 72 سالو کې 3 روپے یونټ ګران شوی دی 3 روپے یونټ ګران شوی دی په 72 سالو کې او تا په یو میاش کې اقم را ګران کړل پاکستان نوې پاکستان جوړ کا زمنګ مشاله بال الله لکېږي د غریبانو چې دلته کارخانې جوړې کړي موږ سره کولې شکو موږ مطلب دغه شکو په موټر خو زمنګ نشته موږ په پولم تللی